بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران کتونکو، زه عبدالله شیرین یو پیر بیا ستاسو په درنه خدمت کې حاضر یم. امید در به ساتم چې تاسو ټول به په خیر خیرت سره او الله پاک نه مې دغه ارزو تمنا ده کم مشکلات کم ستونزې چې موږ ته رامخې دي الله پاک ته په خپل قدرتونو باندې حل کړي. یو به موضوع د هغې باندې به خبرې اترې کوو. اولنۍ خو دا ده چې د ټریفیک حصول ټریفیک پولیس له څه کول پکار دی او بیا خاص کر ډرایوران حضراتو له څه کول پکار دی. که ټریفیک په اول څنګه خبرې وکړو، چونکې زموږ سړکونه تنګ دي او آنا جانا ډېر زیات دي. د خلکو سره نن سبا الحمدلله ډېر زیات ګاډي دي، نو خلک ګاډي استعمال چې دی هغه ډېر زیات کوي. خو ډرایورانو هم غلطي ده، خو بیا خاص کر کم ټریفیک پولیس چې دي دغه شکایت د خلکو راځي چې د بیجا پرچې هم ورکوي، او که پرچې ورکوي نو بیا هم په داسې ځای کې ورکوي چې کله ټریفیک رواني په هغې کې خلل جوړېږي. پکار ده چې دوی چا له پرچه ورکوي نو هغه ګاډی سیټ ټکي او بیا دې له پرچه ورکوي، نه چې په سړک په منځ کې دې وله پرچه ورکوي چې هغې نه خلکو ته مشکلات او ستونزې نه جوړېږي. ملګرو سره وي چې دغه خبرې ظاهره کړې وه چې بیجا پرچې هم نه راکوي او بار بار موږ تنګوي، نو پکار ده چې په دې حواله سره هم ټریفیک پولیس په دې کې رول ادا کړي او بیجا پرچې نه ورکوي نو بهتره به وي. بل طرف ته که موږ وګورو یو بله موضوع او هغه دا ده چې کم غیر مقامي ګداګر چې دي هغه خاص کر کانجو به زیات کم کانجو او نور ملحقه علاقو کې هغو بیا پرواز کړی دی او په مختلف ځایونو کې هغو ناستې دغه خیر خیرات غواړي او په دې کې خاص کر ینګ جنکۍ دي شامل دي ورسره او دغه ماشومان ورسره دي او په دې ځایونو کې ټکانې لګولې دي. نو په دې حواله سره هم انتظامیې له پکار ده چې ګامونه پورته کړي. موږ خو بار بار په سوشل میډیا باندې دا وضع زیات کړی دی، خو یونو وختاً په وختاً نه ویني خلک راځي، نو دغه ته خلک حیران شي چې دا خلک څنګه راځي، ولې راځي، په کم بیس راځي. او تاسو یقین وکړئ چې په زرګاو نه په لکاو روپۍ دې سوات نه وباسي او مختلف کم ایزي پیسه دوکانونه چې دي په هغې باندې خلکو ته لیږي، خپل کم دې علاقې چې دي هغې ته یې لیږي. نو په دې حواله سره هم دوکانداران حضراتو ته پکار چې هغو دې له پیسې نه ورکوي، ځکه چې زموږ په علاقه کې ډېر زیات خلک مجبوره دی هغو له دې ورکړي، نه بهتره به وي. نو په دې حواله سره انتظامیې له هم پکار چې د عوامو د ستونزو مشکلات حل کېدو لپاره ټوس ګامونه پورته کړي. زیات غواړم د لوی الله په امان.